الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا رواه البخاري في صحيحه رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معزز علماء کرام او د دې برنګ باجوړ غیرتمندو مسلمانانو نارینو او زنانو ډېرې زیاتې اهمې خبرې څه د زنانو سره متعلق او څه د نارینو سره متعلق زمونگا بہترین عالم دین مولانا جمال الدین صاحب ډیر پخکل انداز سره هغه مونږ او تاسو ته د زړه درد مخې ته کېښود. اوس خوښه زمونږ او تاسو ده وی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے وہی اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. محترم مسلمانانو دانن چې مونږ او تاسو را جمع یو نو زما خیال دا دی چې نن مونږ او تاسو د امام بخاری رحمت الله علیه په دسترخوان را جمع یو. ستاسو د علاقه کې چې دا غریزه علاقه ده او انتهایی خوش قسمت تاسو چې دا ستاسو یو څو دری دی پدې کلی کې او سره ته د مرګره وی زمونږ په دې وړغون ته علاقه کې باجوړ اخوانا
دی نزدو درو کی تقریباً 100 علماء کرام دی. اسونه لویه خوشاله خبره ده که مونږ او تاسو په دې د الله شکر ادا کو او دا علماء کرام مونږ او تاسو د دې قدردانی وکړه زمونږ کورونو ته هم علم راشي او بیا د علم رڼا څنګه چې مولوی صاحب محترم مخکې ووي چې مونږ به د دې دغه رڼا د وجې نه قدر کوو او دا چې عالم عالمي او حق پرس عالمي هغه سره دا رڼا یي هغه د خلکو صحیح رهنمایي کوي خلک په غلطه لار نه روانوي دا کومو ځایونو کې چې عالم سړي او هغه خلک په غلطه لار روانوي نو هلته علم ني رڼا ني بیا خلک هغه پسې رواني عالم جاهل ولا برابرۍ ښځه او سړی ولا برابرۍ بیا هغې له دین هم وایي یاره جهاد هم ورته وایي خو بیا الحمدلله چې کوم د قرآن او سنت ته کومو عوامم ناسته کړي هغې ته پته لګي چې دا عالم نه دی ټیک د نوم ورباندې د عالم دی خو رڼا نشته نو بیا چې رڼام نه کوي او هغه تشي لوخړې تیخیږي نو بیا داسې پروان لاټین به سړی څه کوي چې رڼام نه ورکوي بلکې تش پیمې دله تورۍ غیر شرعي سسټم دله شرعي ثابتوي په یې سره به څه کوي بیا نو محترم استاسو د علاقه کې دا 100 علماء کرام بیا الحمدلله ټول فعالم دي کارم کوي او د هغه علماو د مهنت په نتیجه کې تاسو نن په دې برنګ علاقه کې ګوره چې عظیم الشان اختتام بخاری منعقد شوی دی خوش قسمت بچو هغه خپل علمی سفر هغه درس نظامی پکې تکمیل تورساو چا پکې مشکات المصابیح اختتام تورساو نو څوک د دوره حدیث نه فارغیږي د دې کومو بچو چې د مشکات ختم دی او یا دا بخاری صحیح اختتام دی دای پلاران سوچته کې نشته رونه داسې که لږ ونته ودرېږي مونږ یې وینو نو ښه وی بېدبي دې معافي که نه دي راغلي دا کومې بچې چې نن عالمانې جوړې شوې د دې پلاران یا سرپرستان شته څوک ها جی داسې لږ ونته ودرېږي ماشاءالله ها جی ماشاءالله ماشاءالله تاسو ډېر خوش قسمت ہے تاسو ډېر خوش قسمت ہے قسم می دی په الله زه خو داسې خلکو ته وزیږم جی مبارک مو شه جی مبارک مو شه تاسو نن د عالمانو پلاران شوئ تاسو ته الله پاک بچې درکړی وی دا قرآن کریم کې چې راځي والباقیات الصالحات په دغه ځای باندې مفسرونو یو قول ذکر کړی دی چې د باقیات الصالحات یو مطلب البنات الصالحات هغه نیکانی لوڼه تاسو ته الله بچې درکړی وی تاسو علم ته ورکړلې ستاسو ذمہ داری ادا شوه اوس دغه بچو ته دغه بناتو تبا نن په دې مدرسه کې چادر پوشي کیږي د عزت صادرونه به ول ور په سر کولی کیږي اوس نور د هغې ذمہ داری ده تاسو خپله وکړه اوس دغه بچې به په دې خپل علم باندې څونه عمل کوي دغه علم به څونه مخکې بیایي دا اوس د هغې ذمہ داری ده دا خوش قسمت دي دا بچې چې دي دا دیته چې نن کمې صادرې ور په سرولی شي دی به د دې صادرو د یو تار لحاظ ساتي د هغې لاج به ساتي چرته غلط مجلس ته به نه ځي ښه چېرته په دې خوله باندې به غلطه خبر هم نه راولي ولې تاسو راشئ وګورئ نن دا دونه دنیا ستاسو په جادر پوشۍ کې راجمع شوې ده ستاسو خاندان والا سونه خوشحاله دي محترم مسلمانانو دا دلته چې کوم علماء کرام دي دی محنت کوي دا هغې د محنت په نتیجه کې تاسو ته الله تبارک وتعالی یو مدرسة البنات درکړې په دې علاقه کې الله اکبر کبیره د دې مدارسو قدر کوئ بیا مدرسة البنات
وګوره زمونږه علاقې چې دي دا پسمنده علاقې دي، دا څنګه ډیر غټ بازارونه ورکی نشتا، ډیر سہولیات ورکی نشتا، خو دلته مو زمونږ دی علماو محنت وکړه، مونږ ته کورونو ته عالمه بچې راولېږله، دا بچې به د قرآن کریم درس ورکوي، دا به احادیث مبارکه بیانوي، دی به خلکو ته د قرآن او د سنت تعلیم به کوي په کورونو کې. ښه ګوره داسې بچې ملاویږي، مدرسو کې سبقونه م وایي، په قرآن کې د یو آیت درس د دې نشته. د دې پلارانو ذمه داري ده چې بچې هر ماسخوتن به ما ته یو آیت وی، ما ته به یو حدیث وی، چې کمې د دویمې درېمې درجې طالبات دي که نه، هغې کور کې کېنوی وی دا قرآن راته کولاو کا، د دې قرآن کریم نه راله تعلیم وکړه. نو تا چې کوم احادیث مبارکه ویلی دي، یو حدیث نه راله تعلیم وکړه. کمې بچې د ناظرې او د تجوید دي، هغې لا ترجمې ته نه دي اوړېدلي. نو د شیخ الحدیث رحمت الله علیه چې کم مایاناز کتاب دی فضائل اعمال، نو هغه بچې دی په کورونو کې د فضائل اعمال نه تعلیم کوي. دا څه فرض واجب نه چې یو کتاب نه به صرف تعلیم کېږي. ښه فرض واجب نه دی، نه به دا فرض واجب ګرځو. ډیرو علاقو کې خلکو دا فرض واجب ګرځولی. دا خو شیخ الحدیث رحمت الله علیه عوام الناس د پاره فضائل را جمع کړي دي، د موز فضائل، دارنګي د رمضان المبارک فضائل، دارنګي د قرآن کریم فضائل، نو د ذکر فضائل، د صحابه واقعات، د صحابیو واقعات چې د دې په کورونو کې تعلیم کیږي او دې سره ډیره فایده کیږي. محترم مسلمانانو، قرآن کریم د زنانو تذکری کړي دي، احادیثو مبارکو کې هم د زنانو تذکره ده. ګوره د نبی علیہ السلام د دور زنانه وي، نو مونږ او تاسو به ځان د هغې په شانتې کوو. دا خبره به مونږ او تاسو ته په تعلیم کې حاصلیږي. لکه یو حدیث پاک کې راځي، زنانه راجمع شوي، زنانه راجمع شوي دي، پریشان دي. اوس د هغه دور زنانه نن زمونږ زنانم راجمع کیږي، نو څه دپاره؟ هغه دور کې هم زنانه راجمع شوي وي، نو څه دپاره؟ په خپل میز کې د یو بل نه تپوس کوي چې دا به څه کیږي؟ دا نارینه چې دي وګوره دی خو په ثوابونو کې زمونږ نه ډېر مخکې لاړه. د هغه دور زنانو سره د څه غمو؟ د ثوابونو، د نیکو، د اجرونو. آیا نن زمونږ زنانم په دې راجمع کیږي چې مونږ ته به نیکې څنګه ډېرې میلو شي، مونږ ته به اجرونه ثوابونه څنګه ډېر میلو شي؟ نن زمونږ زنانه چې دوم را یوځای کیږي، دریم را یوځای کیږي، نو څه وایه؟ دې پلان کو دا قسمه جوړه اغوستې ده، مونږ ته هم دا قسمه جوړه پکار ده. ستاسو علاقې خو ډېر زیات خوش قسمته دي، ستاسو زنانه ډېرې جفاکشي دي، ستاسو زنانه د باجوړ مسلمانانو، ستاسو زنانه د حیا نمونې دي. ګورې ښه تاسو زمونږ علاقو طرف ته راشئ، پته نه لګي چې دا انسان روان دی که دا زناور روان دی. هغه لباس د بې حیایې، هغه لباس ته الله اکبر کبیره، پرتوګونه ختم شو، پتلونونه راله، نری لباس راله، ټیټ او دارنګې هغه شانتې ګنده لباسونه راله. الله اکبر. د مسلمانانو زنانه، نو محترمو د هغه دور زنانه را غونډیږي، څه ډسکس کوي چې نارینهو رانه ثوابونه ډېر یوړه. ګوره د جمعې مونځ ته جمعه مسجد ته ځي، نو جنازو ته ځي، نو میدان جهاد ته ځي، او مونږ خو په خپلو کورونو کې یو، نو مونږ ته خو هغه عمره ثوابونه نشي میلاوېدی. الله اکبر کبیره. اوس به څه کوي؟ راځئ جي تپوس کوه، د هغه زمانې نارینه او زنانه تپوسونه کوي. او مونږ ته الله تبارک وتعالی هم فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې نه پوهیږئ نو ګورې تپوس کوئ، د مسائلو تپوس کوئ. الله په تپوس ډېر خوشحالیږي. ښه دی کوم ځای لیکلي چې الله خوشحالیږي؟
راځي چې قرآن وګورو. صحابه کرامو ته مسله را پیښه شوې ده، په بدر کې ډیر زیات غنیمتونه ملو شوي دي. مخکې د غنیمتونو باره کې څه رهنمایي نه وه نازله شوې. نو صحابه کرام وایي دې غنایمو سره به څه کوه؟ دا جوړې چې کوم مخکې دستوا دا د هغې حق دی. چا وی نه، دا چې چا د نبي علیه السلام دغه خاص باډي ګاډو دا د هغې حق دی. څه کوو؟ راځئ چې تپوس وکړو. نو الله رب العزت ته هغه تپوس دونه خوښ شوی دی. الله تبارک وتعالی د هغه تپوس د قرآن کریم دا اوراقو زینت ګرځوي. یسألونک عن الانفال بله مقره پیښه شوې ده، بیا صحابه تپوس کوي، الله بیا د هغې تپوس نازلوي. یسألونک عن المحیض کله قرآن کریم کې الله د هغه صحابه کرامو تپوس نازلوي. یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الیتاما، یسألونک. بعض علماوی دا قرآن کی 14 کرته ذکر شوی، خسوار لس کرته. دا د صحابه و تپوس دی. الله ته دونه خوښ شوی دی چې الله پاک په خپل کتاب کې هغه جواب نه مخکې د هغې تپوس نازل کړی دی. آیا نن مونږ هم تاسو تپوس کوو؟ نن زمونږ تپوسونه پزول تپوسونه ښه مونږ هغه تپوس کوو. یو مسلمان مو غلطۍ باندې ولیده، رب استاد جی که داسې دا غلطي څوک کوي دا دې څه مسله ده چې دا استاد جی په لوډ سپیکر ووایي یا ګڼه کې ووایي که نه چې دا سړی ور باندې وشرمېږي. ښه مونږ نن د بل مسلمان د ذلیل کولو باره کې تپوس کوو، او یا چې تپوس کوو نو داسې تپوس کوو چې د هغې څه فایده نه. یو مفتی صاحب بیان کوو، و یو سړی ما ته راغی جي تپوس در نه کومه. وی ما ورته وی چې وایا؟ وی ما ته وی د آدم علیه السلام د لور څه نوم و؟ وی ما ورته کومه یادی؟ مشره یادی که کشره یادی؟ بیا هغه ته چل نه ورتلو. وی ما چې کومه لورې یادی، مشره که کشره؟ هلکه نو دې کې ستاسو وایم هله دې کې ستا څه بهده ده؟ فضول تپوس. هلکه تپوس وکړه. استاد محترم ما ته خو ګوره د موس فرض نه دي معلومه، موس کومه خو فرض راته نه دي معلوم. داسې مسلمانان شته؟ دارنګې ما ته خو دعاګانې راته نه دي معلومه، کور ته د تلو د دعا پته راته نشته، د کور نه د وتو د دعا پته راته نشته. داسې تپوسونه وکړه که نه. نو محترمو صحابه کرام تپوسونه کوي، نو دغه صحابیات هم راجمع دي تپوس کوي. خو نن خو زمونږ عوام الناس د علماو خواته نه ځو. د علماو خواته مونږه په کومه موقع کې ورځو چې کله ککې راشي استاد جي راشه بانګ ووایا. تاسو باجوړ کې به دا څیز نه وي. دلته علماو ډېر محنتونه کړي، دلته ډېرې سختې خلکو تیری کړي. ښه په باجوړ کې زمونږ مشایخو ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. دا ماحول چې راغلی دی چې کم طرف ته ګوري تبلیغیان دي، توحیدیان دي، موحدین خلق دي، دا ډېر کړاوونه لړزاونه شوي دي. ښه بیا الحمدلله ثم الحمدلله زمونږ په غون ملک پاکستان کې باجوړ ته دا یو اعزاز حاصل دی چې دا د اشاعت التوحید و سنه د پتنګانو ګړ دی. که عوام الناس ته ګوري نو دارنګې که علماو ته ګوري که طلباو ته ګوري نو یوازې اشاعت التوحید و سنه نه، بیا زمونږ چې کم مشایخ دي وګوره که تبلیغی مراکز دي نو د هغې سرپرستي ما شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله، دارنګې دیگر د هغې شاګردان، نو که دارنګې جهادي محاذونه دي د هغې سرپرستي ما شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله او د هغې ملګري، دارنګې نور چې څونه تحریکات دي دا الحمدلله ثم الحمدلله دا د باجوړ ته الله پاک یو لوی اعزاز ورکړی. دا یاد وساتئ تاسو ته مشرانو کم پروګرام د قرآن او سنت درسونه پرېښودي دي، په دې کې ګورې سستي ونه کې. ښه د قرآن کریم په دې پروګرام کې ګورې سستي ونه کې. دا زده کې محترمو ټیک د نور کارونه هم ورسره کوئ. سیروزې ته هم پکې ځې نو چلې ته هم پکې ځې، خو هسې نه چې سیروزې ته لاړ شي او بیا وې د قرآن نه مې اوس چوټي ده. زمونږ علاقه کې یو تن خو دینداره سړی و، هغه ته چا ویې ده که پلانکي دی کې مولوي صاحب درس کوي هلته خو به نه یې ورغلی،
وی الحمدلله پاغه طرف هم نیم ورغلی اسی دنه بل غټ کافر بل غټ هندوی محترمو وی د قرآن په طرف هم نه ورغلی ستا دغه سوچ جوړ شوی دی الله اکبر کبیره نو محترم تپوس کول زمون علاقو طرف ته د استاد خواته ال خلق راضی جی مون کرا کی راغلی نو راشه بانګ وته وایا بیا د استاد خواته راتګ نشتا بیا بکل راضی یره جی زمون د بچی چې دی هغه چې بانګ دی وته ویلو 15 کاله مخ کې دا غدا سه ګړمات کو خله خوګو نکاح پکې تړو چې تاسو به نکاح تراشه دا دومو کې شوي او درېمه کومه موقع یره جی راشه نو بابا نو یا ابې وفات شوي دي نو چې جنازه راته وکې بس نور د عالم خواته ورتګ پکې نی تپوس نی الله فرمایي تاسو تپوس کوئ احادیثو مبارکو کې مرازی چې تپوس کول چې دینو دا نیم علم دی او د بیمار د پاره شفا چې دا نو دا تپوس کول دی نو زنانه راجم وي تپوس کوي نارینه او رانا ډیر ثوابونه حاصل کا دا بس کیږي اغي سره د نیکو غمو پاغي باندې د آخرت فکر غالبو داغي مخه ته اخرتو داغي مخه ته قبر داغي مخه ته زنکدن داغي مخه ته میدان محشر داغي مخه ته هغه سخت ورځ د حساب کتاب ورځ هغه ورځ یوم التغابن وت قرآن ویا هغه ورځ چې هغه ته قرآن یوم الحسرت ویا هغه ورځ چې قرآن کریم هغه ته یوم الفصل ویا هغه ورځ چې قرآن کریم هغه ته یوم الدین ویا دې مخه ته محترمو هغه میدان مخه ته چې په هغه ورځ به د زری زری حساب کتاب کیږي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى داغي مختا دغه ورځ وا چاته به عمل نامه په خلاص سره ملاويږي نو چاته به عمل نامه په غس لاس سره ملاويږي دا منظر مختاو دا منظر مختاو چې یوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه دا سی ورځ را روانه ده رور به ضرورت اختکیا رور برور ته نیکي ورکولو ته تیار نیا نو مور بعد بچینه تیخت کیا نو پلار بعد بچینه تیخت کیا نو بچی بعد پلار تیخت کیا دا رز مخه توا زکه وسره د نیکو حاصلولو غمو نن مون سره د جوړو غمی خاصه مون خويندو میندو سره د جوړو غمو نه یا ازمون دی علاقو طرف ته زنانو کې بل مصیبتي چونکه ختم د بخاری د زنانو دی نو خبرې به زمونږ د خویندو میندو سره کیږي زمونږ علاقو کې ترتیب دا دی چې نن پروګرام دی نن یو زنانا دی پروګرام تا کوم جوړه واچولا نو که سبا تا پچم گاون کې یو پروګرام دی نو دا جوړه سبا تا نه چاهیه اے دا با جوړ مسلمانانو استاد زناو کې مداړه شته کنه جزاک الله ماشاءالله مونږ ته خود زمونږ زنانو خدا نارینه سپیمو تر اوستخه د یو زنانا صندوقونه ډکی د جوړو ښا او داسې د زردول سو جوړونه 5000 8000 10000 12000 سړی ته ویرا چلاوا ته داسې مصیبت دی ښا نو بیا د هغه خزي خاون په مینس کې انډرسټینډینګ هم نه بیا د هغه خزي خاون په مینس کې یو بل سره مینا الفت محبت هم نه هغه سړی وی دی خزي خود خیر تکین علمخه ارمیاش کې دو جوړې راوړم او کله کی جوړې په کیساری کې نو بیا التا صاحب مور کر تختیخه نو بس پریشانی هغه مو یختای پاک کله بدی بلا نه خلاصي ګما دا سوالونه کوي ښا بلکې یو علاقہ کې یو سړیو دغه خزه نه جوړ شو کنه نو سچل پیو شو نو خلکو وی دا جوړې مړ شو نو هغه له غسلم ورکا نو کفنم ولا ورکا د جنازه اعلان مشو جنازه روانه ده چې کټه د جنازې روان دی کسانو نیولې دي چې ته د بجلی ستن سره کټ جنگېدلې دي نو هغه ښځه په اوښ کې راغلې وي څه کوې را سره وی دا خو ژوندی ده واپس یې راوستې ده علاج معالجې کولو بیا لږه ټیک شوه یو 3 میاشتې بعد بیا مړه شوه نو چې بیا کله جنازه روانه کړې د خاوند ته مخکې روان دی و ایماندارو خیال کوي ستن سره بیا ونه جنګوي ښه
چې د بیا را پانسی نو بیا به دغه کیسې نو ځکه آخرت مخې ته نشته نو میدان محشر مخې ته نشته د حساب کتاب ورځ مخې ته نشته هغه ورځ مخې ته نشته په کومه ورځ چې به الله خپل بنده سره ډایرک خطاب کوي وایه زما بنده دا کار دې ولې کړی د دې بنده او د الله ترمنځ به څوک ترجماني کوونکي نه یو داسې ورځې مخې ته وه چې په هغه ورځ باندې به دا ټول خلق موجودي د آدم علیه السلام نه راوالی د نبی علیه السلام د آخري امتي پورې به موجودي په یو میدان کې به او اعلان به وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون دا مجرمان پکې ودرېږي الله دې موږ د هغه ورځ د شرم نه وساتي څومره سخته ورځ به چې د الله ر طرف نه اعلان وي دا مجرمان ودرېږي تا به څونه پریشانی دلته چې مونږ پریشانه شو دلته چې مونږ مصیبت کې گیر شو مونږ وایو مړه ځان له تسلی ورکوو چې مړ شمه مصیبتونه به ختم شي که نه وہی اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے الته به چېرته ځو بیا نو د هغه دور زنانو سره د مونږ تبلیغ والا مشران وایي یو تعلیم کور کې کوئ نو یو محله کې کوئ دا صحیح وایي ښه دا صحیح خبره ده چې کور کې د صحابیاتو سیرت بیانیږي اثرات به ډېري نو زنانه راجمع شوي نو داسې کار یې وکړه یو زنانې پکې نماینده جوړه کا چې ته لاړ شه د نبي علیه السلام نه تپوس وکړه ګوره بیبیان هم تپوسونه کوي دې باندې ډېر واقعات دي احادیثو مبارکو کې بله یو زنانه هم تپوس کوي